او د مسلمانانو په افاظ کې بیا بل ډیر د ثواب څخه ډک عمل دا دی چې کله هم یو مجرم جرم کړی یا یو خطا تر لاس وتلی، مطلب په کور کې یا د ښځې یا د زوی یا د ورور یا د پریدي سړي یا د همسایه یو خطا تر لاس وتلی او یا یو جرم یې کړی او بیا تاله راشي او د خپل جرم اقرار وکړي او پر هغه کړي جرم باندې ډیر پښیمانه وي او تاله ننواتې وکړي او بیا پر هغه خپل کړي جرم باندې معافي درڅه وغواړي او خپل ملامتیا ومني او بیا ستا د پاره د ښو اخلاقو او د ښه انسانیت مظاهره کول پکار دي، یعنی چې هغه بیا ته د زړه د اخلاص معاف کې هغه ته معافي وکړي او مابعد کې په زړه کې نه وساتي هغه زوړ بغض و عناد. ځکه چې دا د ننواتې کول چې دا دی تاله راغلی دی ننواتې درته کړي دي او تاله معافۍ له راغلی دی او دا د ده راتلل د ده ننواتې کول او د تا څخه معافي غوښتل، نو دا خو عین د ده پر هغه کړي جرم باندې اقرار کول دي او د ده پر هغه کړي جرم باندې دلالت کوي او دا د ده راتګ د ده پر ملامتیا او عاجزي باندې دلالت کوي چې دی تاله راغلی دی. نو لهذا چې کله هم ته دی معاف کې نو دا به ستا دپاره د خوشقسمتۍ او د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځېږي. او کوم بدبخته انسان چې بیا و یو موقر مجرم چې څوک د جرم اقرار وکړي او د هغه عذر نه کې قبول هغه نه کې معاف هغه په بېعزتۍ پسې واخلي، نو په ډېرو احادیثو کې بیا د داسې بدبخته انسان دپاره وعید او عذاب ذکر شوی دی. لکه نبی علیه الصلاة والسلام اول فرمایي واغفروا یغفر الله لکم، چې ای زما امته و مجرمانو ته معافي کوي نو الله جل جلاله به ستاسو جرمونه او ستاسو بېجنۍ به در معاف کړي. او د هغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام په یو بل روایت کې فرمایي من اتاه اخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان او مبتلا. وای کوم چا چې خپل مسلمان ورور د عذر پیش کولو د پاره راځي نو د ده د پاره پکار دی چې د هغه عذر قبول کړي او معاف کړي. فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض، نو کچیر دا بدبخت انسان د هغه عذر خواهی قبول نه کړي نو هغه به په ورځ د قیامت کې زما د حوض کوثر څخه محروم وي العیاذ بالله. نبی علیه الصلاة والسلام هغه په ورځ د قیامت زما د حوض کوثر څخه محروم دي چې کوم څوک د چا عذر خواهی نه قبلوي، څوک ننواتې ورسي، څوک په زارۍ ورسي، څوک په خواستۍ ورسي د معافۍ دپاره ورسي او دی قبول نه کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام دا په ورځ د قیامت زما د حوض کوثر څخه دی محروم دی. دغه رنګه یو بل حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اعتذر الى اخیه معذرة فلم يقبلها، و یو څوک چې خپل مؤمن مسلمان ورور ته په خپل جرم او غلطي باندې عذر خواهی پیش کړي ننواتې ورته وکړي او هغه بدبخته د ده عذر قبول نه کړي فانه علیه مثل خطیئتي صاحب مکس، نو هغه به دومره ګناهګاره وي دومره ګناهګاره به وي لکه څنګه چې یو څوک د بل چا څخه په ظلم او په ناحقه باندې محصول اخلي یا فرض که بتخوري بتیجن اخلي نه بتخور به څونه ګناهګاره یا و دا دومره ګناهګاره دی چې کم څوک و مسلمان ته معافي نه وکړي لکه بتخور چې څومره ګناهګاره دی. نو لهذا په ظلم او ناحقه باندې د چا څخه د هغه مال اخیستل خو ډېره سخته او بدترینه ګناه ده چې ډېر سخت عذابونه دي. نو خاص دغه رنګه چاته چې معافي نه کول سي هغه به هم دومره ګناهګار لکه څومره چې بتخوره او د چا څخه په ظلم باندې یو شی اخلي. دغه رنګه دا یو حدیث درته وایم چې یو واره نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو ته د شریر خلکو تذکره وکړله. شریر خلک شو چې دا به شریر دي دا به شریر دي دا به شریر دي دا به بد خلک دي دا تذکره ورته کول چې په هغوی کې دا هم ورته وفرمایل افلا انبئکم بشرارکم، آیا زه په دې کې هغه شر د خلکو نه وښیم؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول الله، هو یا رسول الله که ستا خوښ یې راویښیې. قال من يبغض الناس ويبغضونه، نبی علیه الصلاة والسلام یو شری انسان دا دی چې د خلکو د ده ثبات کېږي او د خلکو ثبات کېږي. او انبئکم بالشر من ذلکم قالوا بلا ان شئت یا رسول الله، بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې آیا ای صحابه کرامو زه تاسو ته د دوی څخه هم بدترینه خلک نه در وښیم؟ نو صحابه کرام ورته وویل چې و یا رسول الله ضرور راوښیه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل الذين لا يقبلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا،
چې دا بیا هغه بدبخته هغه بدنصیبه خلک دي چې کوم څوک د قصور کوونکي انسان خطایی نه قبلوي چا قصور کړي جرم یې کړي د خطایی نه قبلوي معافي نه ورته کوي او دغه عذر نه قبلوي او د چا جرم او ګناه نور معافي دغه چې د ډیر شرار خلک دي او ډیر بد خلک دي پر ورځ د قیامت په د داخلو د پاره سخت عذاب بدترین عذاب وي